बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو کتونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بلال وفا یو ځل بیا د خپل چینل پښتون زلمی آفیشل چینل نه تاسو مینوالو په درون خدمت کې حاضر دی ګرانو کتونکو چونکې په دې بازار کې مونږ چې او قتل د ګل پشان ماشومان دي او دوی چې دی نو په دې عمر باندې چونکې دا د دوی د تعلیم ټیم دی او په دې دوران کې چې دی چې دی نو سپیلنی په دې بازار کې لوګي کوي او ګرځي او یو ته وایي چې 2 روپۍ راکا بل ته وایي 1 روپۍ راکا او په دې دوران کې دوی د سپیلنی لوګي کوي د دې ماشومانو نه به د ګلالو پتنګانو نه به هم تاسو کوم چې آیا تاسو تعلیم ولې نه کوئ تاسو د کور مسایل زیات دي تاسو عمر دا خو د تعلیم وخت خو تاسو په دې دوران کې هم تاسو چې دی نو په دې بازار کې سپیلنی لوګي کوي نو ما سره د 2 ګلونه په خوا کې ولاړ دي د دې نه به هم تاسو کوم چې دی په دې حواله سره سوې د دې داسې څه مجبوري ده چې د هغې د وجې نه دی چې دی نو په دې بازار کې د سپیلنی لوګي کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستا نوم څه دی ګل؟ مقصود دا راته ووایي تاسو ما ولیدی د هغه ځای نه تاسو په بازار کې د سپیلنی لوګي کوئ دا په څه وجه باندې تاسو سکول نه وایې؟ لا سبق د مدرسې سبق مور مې ناجوړه د زړه ناجوړه ده. والد صاحب دې ژوندی دی ګولي؟ څه کار کوي؟ پلار مې کور ناست دی. پلار دې څه کار کوي؟ کمبل سیټې خرڅوي کټ ساده. او مشران رونه دې شته؟ نشته. ته یې وي؟ یو دا سکول نه وایې ګوله؟ ولې نه وایې؟ سکول ولې نه وایې؟ تاسو ته څوک وایي چې په بازار کې تاسو چې دین سپیلنی لوګي کوئ سکول ته مه ځئ؟ څوک درته وایي چې تاسو چې دی نو بازار کې سپیلنی لوګي کوئ او تاسو چې دی نو دغه مه کوئ؟ کم راشه دې خوا راشه دې خوا راشه. څنګه چل دی ښه طبیعت دی ښه دی ستاسو نوم؟ شبیر. دا راته ووایي دا ستاسو رونه دي؟ نه تره زامن دي. تره زامن دي. دوی سکول نه وایي؟ سکول غریبي ده نو. غریبي ده. ته سکول وایې؟ ولې په څه وجه؟ غریبي ده پلار مې ناجوړه دی. والد صاحب دې څه کار؟ ناجوړه دی. ناجوړه څه ناجوړه؟ بس کور پروت ویره مې. دا راته ووایې تاسو چې د بازار کې د سپیلنی لوګي کوئ چونکې ستاسو دا ټایم خو چې دی دا د تعلیم ټایم دی د سکول ټایم دی په دې دوران کې تاسو لا په دې ذهن کې چا دا خبره نه ده اچولې چې بچی ته خو د یو ګلالې ماشومې او د دې وطن د مستقبل یو ښکلی مستقبل یې زمونږ د راتلونکي وخت یو ښکلی مستقبل او ته د سپیلني مه لوګي کوه بچی ستا به له 100 روپۍ خرچه کېږي دا به تا له زه در کوم او په دې باندې ته خپل تعلیم کوه چا درته ویلي وي؟ نه. والد صاحب هم درته نه وایي؟ نه. ولې؟ مشران رونه شته؟ نشته. ته مشر یې؟ او دا ستا د تره زامن دي؟ د دوی د څه داسې حالات دي چې د هغې د وجې نه دی په دې بازار کې سپیلني؟ او که نه نو غریبي ده نو. دومره غریبي ده چې تعلیم نه کوئ. څومره مزدوري به کوئ تاسو په دې باندې؟ 300 400 بس کور ته یوسي خرچه به برابره کړو. مور او پلار هم درته دا نه وایي چې تعلیم وکړه؟ او که نه نه وایي درته چې تعلیم وکړه؟ څه وایي وایي درته؟ دا راته ووایه دا ماشومان چې کوم دي نو دا خو زمونږ د معاشرې یو ښکلي پتنګان دي ښکلي ګلونه دي چې تم داسې په دې بازار کې منډې تړلې وی سپیلني لوګي کوې پکار خو دا وه چې ستاسو والدین تاسو له یو ښه تربیت درکړي او تاسو دا به څه زندګي وي یو به هم تاسو داړي بل به هم داړي یو به درته بدې ردې وایي بل به درته بدې ردې وایي چې د هغې د وجې نه به د خلکو د نظر کې تاسو ډېر زیات وغورځېږئ نو خوښه دی نه ده چې تعلیم شروع کې یو ښکلې زندګي شروع او پاتې کېږي په کوم ځای کې؟ شوی دی. په شوې اډه کې پاتې کېږي. نور رونه دې شته چې هغې هم د سپیلنو کار کوي؟ یو وړوکی دونه بل دی. هغې څه کوي؟ سپیلنی لوګي. سپیلنی لوګي کوي. ښه ډېره مننه. دې ماشوم سره به یو 2 خبرې کوم چې دې په دې حوالې سره ښه دې طرف تشکر. ستاسو نوم دی؟ عثمان. دا راته ووایه د څومره وخت نه د سپیلنو دا کار کوي؟ دا یو میاشت به کېږي. یو میاشت به کېږي. پلار دې ژوندی دی؟ ژوندی دی. څه کار کوي؟ هغه به بیمار هغه کمبل سیټې خرڅوي. دا راته ووایه تا ته والد صاحب دا نه وي پلار درته نه وي چې بچې ستا د تعلیم وخت دی د سبق وخت دی د سپیلني او دا څیزونه مه کوه سبق له ځه سکول ته ځه؟ نه زه سبق مازدیګر سبق له ځو او سکول له نه. نو ته دا نه غواړې چې ښکلي سکول ته د ماشومانو په شان ته ځې او ښکلې تعلیم وکړې؟ ولې نه غواړم. تا ته څوک وایي چا مجبوره کړې چې ته چې دی نو ورشه په بازار کې سپیلني لوګي کوه او له 100 روپۍ کوه تعلیم مه کوه څوک درته وایي چې تعلیم مه کوه؟
چې غریبي ده مونږ په خپله پلار مور مو د زړه بیماره ده نو په خپله کوو بس. او ته مشر یې که نه ستا نه مشران صرف د مشر یم مې دا ورور دی. والد صاحب دې کار مار نه کوي؟ ولې نه کوي؟ کوي مزدوري نه کوي کمبل چټې خرڅوي. په هغې کې ګزاره نه کېږي چې ته ستا والد صاحب مزدوري کوي او دلته کې تاسو دا پرېږدئ تعلیم له لاړ شي سکول ووایې او ښکلې سبا ښکلې افسران درنه جوړ شي او ښکلې پروفیسران درنه جوړ شي نه غواړې داسې؟ ولې نه غواړو؟ ولې نه غواړې؟ نن چې کور ته لاړ شي بچې نو خپل پلار ته به ووایي چې ابو ته چې کومه مزدوري کوې نو په دې به الله پاک زموږ خرچې برابري او ما په سکول کې داخل کا ما په مدرسه کې داخل کا چې زما نه د راتلونکي وخت لپاره د یو مستقبل لپاره زما نه ښکلې سړی جوړ شي. خوښه یې ده که نه؟ پلار ته به بالکل دا ووایي ها وایي ما په سکول کې داخل کا ما مدرسه کې داخل کا چې زه راتلونکي وخت لپاره یو ښکلی مستقبل جوړ شم. وایي زه د دې پاکستان یو ښکلی ګل یم. وایي ما له په دې باندې ژوند مه بربادوه. وایي زما د تعلیم وخت دی زما د سبق وخت دی ما مدرسه کې داخل کا. صحیح ده که نه ګله؟ او نور داسې کشران ماشومان یې هغې هم دا سپېلني لوګې کوي. نور د ده رونه دي 6 رونه دي د ده هغې هم دا کار کوي. مخکې به یې پالش کولو اوس دا کار کوي. او ته به انشاءالله د نن نه چې دی نو ته به پوره عزم شروع کا پوره چې دی نو ښه په کلکه باندې پلار ته ووایې وایي ابو وایي په بازار کې وایي دا به څه زندګي ده وایي زما خو د تعلیم وخت دی زما د سبق وخت دی زما د جومات او مدرسې وخت دی او وایي ته په ما باندې په بازار کې سپېلني په خلکو باندې لوګې کوې نو وایي دا زندګي زما نه ده خوښه. وایي ما چې دی مدرسه کې داخل کا ما سکول کې داخل کا. صحیح ده که نه ګلو؟ زمونږ کوشش دی چې ستاسو په شان څومره ماشومان هم وینو بېوسه خلک دی داسې خلکو مدد وکړو خو خپل تعلیم له توجه زیاته ورکړه. ښه ګلو؟ مدرسه کې داخله والا په سکول کې داخله والا جومات کې داخله والا چې ستا ښکلی ژوند جوړ شي ښکلی مستقبل دې جوړ شي. ښه ګلې؟ او دا راته ووایه دا ستا ورور دی که نه؟ تاسو ته څوک وایي چې ته به په بازار کې سپېلني خرڅوې او سپېلني به لوګې کوې او ته چې دی نو سکول ته به نه ځې څوک درته وایي داسې؟ دا خپله مجبوري دي نه. او خوښه دې نه ده چې نن لړ شي او پلار ته ووایي چې پلاره زه نور سپېلني نه لوګې کوم ما په سکول کې داخل کړم؟ خوښه دې نه ده؟ چې نن ورشي که نه انشاءالله خپل پلار سره خبره وکړه وایي ابو ما داخل کا وایي زه خو ښکلی مستقبل یم وایي زه خو د پاکستان یو ښکلی مستقبل یم وایي ما چې دی نو دغه وکړه په سکول کې داخل کا چې زه ښکلی تعلیم وکړم. ښه ګلو؟ صحیح شو ډېره مننه عزتمن شئ. ګرانو کتونکو ما سره پخوا کې دا رونه هم ولاړ دي دوی سره هم په دې حوالې سره خبرې اترې به کوم چې دوی په دې حوالې سره څه وایي کوم چې زمونږ د دې ملک ښکلي ګلونه دي هغې د اوس نه د 7 کاله به څه عمر په دې عمر کې په بازار کې سپېلني لوګې کوي د دې به څه مزدوري وي د دې ښکلی مستقبل پکار دی ښکلی ژوند پکار دی. نو ګرانو کتونکو دې خوا کې را سره نور رونه هم ولاړ دي سره هم دې حوالې سره خبرې اترې کوم چې دوی څه ویل غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو خواږه نامه؟ زما انیس نوم دی. انیس وروره دا راته ووایي کوم دا ماشومان چې موږ ته کوم په سکرین باندې ښکاري دا کوم ماشومان موږ وینو د دوی د تعلیم وخت دی د جومات وخت دی د دوی د مدرسې وخت دی خو په دې دوران کې نه داسې څوک مشر شته چې دوی که د دوی مشران خو ناپوهه ورته نه شو ویلی پوهې دي خو که چېرې هغوی هم مثال نشې کوي یا نور داسې عبث کارونه کې اخته وي نو دوی له هم داسې مشران پکار دي چې په دې په سر د شفقت لاس کېږدي. تاسو دې والي سره څه ویل غواړئ؟ تاسو ډېر ښکلی قدم اوچت کړو چې زه یې تپوس وشي د ایجوکیشن باره کې زمونږ ډېر دا ماحول چې کوم دی نو خراب دی نو په کار خو دا دي چې دا د سټیټ ذمهواري ده دومره ټیکسز دي او دا زمونږ ټیلنټ ضایع کېږي نو په کار خو دا دی چې دا عمران خان کوم ریاست مدینه وینا کړې ده که نه نو په کار خو دا دی چې عمر رضی الله تعالی عنه خو د ماشومانو د ټولو وظیفې مقرر کړې وې د هغې د کفالت او د هر څه ذمهوارۍ اخیستې وي د دوی سټیټ ذمهوار دی والدین د دوی حقوق نشي برابرولی نو بیا د سټیټ ذمهواري ده چې دوی د تعلیم ته توجه ورکړي. ډېره مننه ډېره شکریه. پخوا کې را سره دا نور ملګري هم ولاړ دي دوی سره هم دې حوالې سره به خبرې اترې کوم چې دوی د داسې ماشومانو باره کې کوم چې زموږ ښکلی مستقبل دی او د دوی ژوند چې دی نو په دې څیزونو باندې خراب شي نو دوی سره هم په دې حوالې سره خبرې اترې به کوم چې دوی څه ویل غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو ته موږ د خپل پروګرام کې ډېر هرکلی په خیرالې وایو او بله خبره دا ده چې کوم د دې بازار کې موږ د ماشومان وینو دا په دې عمر باندې دا ماشومان چونکې د دې د تعلیم وخت دی د دې د ښه تربیت وخت دی په دې دوران کې د دې نه د تعلیم هغه وخت هم لاړه د تربیت هغه وخت هم لاړه دوی بیا وروستو په غټو نشو تماشو باندې راواړېږي د دې ماشومانو باره کې تاسو څه ویل غواړئ؟ یاره بس جي دا غریبي ده اندرخونه ګران دي
نو بس بل ته دي خو کورونه هم نشته بس څه به کوي نو نرخونه کم ځای ته ورسېدل دي لکه څه داسې پکار دي چې هغه بس طریقه حکومت اختیار ته شي پکار او دي چې چې دا غریبانو ماشومان د ته دې خپل پوه- مستقبل جوړ شي عایشه بس د دې غریبانو ته پوسو کی مطلب دا چې دا ماشومان تعلیم واخلي د سبق واخلي ولته نرخونه داسې ځای ته ورسېد هر شی اوچت دی. نو غریب سړی به څه کوي خو بس دا ماشومان بازار ته رسي ډیره مننه ډیره شکریا په خوا کې یو بل رور هم ولاړ دی سره هم په دې حوالې سره خبرې اترې کوم چې دی څه ویل غواړي السلام علیکم رو وعلیکم السلام رور دا راته ووایي کوم چې موږ دا کمیشن شروع کړی دی دې باره کې موږ شروع کړی چې زمونږ دا مستقبل زمونږ د کشرانو زمونږ د ماشومانو دا مستقبل ښه شي په دې کې ډېر ماشومان موږ داسې ووینو څوک په بازار کې چڼې خرڅوي څوک په بازار کې کینوان مالټې یو څه بل څه ګاډی هغه چلی او د دې د تعلیم طرف ته توجه نشته داسې ماشومان کم چې زموږ ښکلی مستقبل دی کم چې زموږ د دې ملک ښکلي ښکلي ګلونه دي او دوی په دې باندې د خپلې زندګۍ د دې نه لړې شي خرابې شي دې په حوالې سره تاسو څه ویل غواړئ؟ یاره دې حوالې سره موږ دا خبره کوو چې په پاکستان کې نوکرۍ کمې دي تعلیمونه هر سړی زیات کړي دي ځکه چې شپاړس چلیږي او پیسه چلیږي لکه دا موږ هم 12 تعلیم کړی دا یې چرګان خرڅو بالکل روزان ستاسو په خبره زه پوه شم ما ستاسو نه تپوس وکړو چې د داسې ماشومانو باره کې تاسو څه ویل غواړئ کوم چې زموږ ښکلی مستقبل دی زموږ مستقبل تباه کېږي په داسې ماشومان دي دوی چې دی نو په دې دوران کې د دوی د تعلیم وخت دی د سبق مدرسې وخت دی خو دوی په دې دوران کې د سپیلني بازار کې لوګي کوي د دوی په حوالې سره تاسو څه ویل غواړئ؟ دې په حوالې سره دا ویل غواړم چې بس دې ته ښه مستقبل جوړ شي دې تعلیم وکړي او دا وخت د مزدورۍ نه دی او زه دې مور پلار ته دا ویل غواړم چې بس دې باندې خپله مزدوري هغې خپله مزدوري کوي او دې باندې تعلیم کوي دا ښه خبره ده ډیره مننه ډیره شکریا ګرانو کتونکو او دا هغه ماشومان کم چې تاسو د کیمرې په ذریعه په کیمرې په سکرین باندې تاسو ته ښکاري دا هغه ماشومان دي چې زموږ ښکلی مستقبل دی زموږ ښکلی ژوند دی او د دې ماشومانو داسې ماشومان کم چې زمونږ د دې وطن ښکلی بزغلی دی داسې ماشومان سره ډېره مرسته پکار ده چې دوی د تعلیم تپوس وشي د دوی تعلیم طرف ته توجه پیدا شي او دوی له چې دی د دوی جومات او مدرسې طرف ته توجه پیدا شي نو زموږ کوشش هم دا دی چې داسې خلکو اواز زموږ اوچت کړو څومره کتونکي هم زموږ دا پروګرام ګوري د ټول یو جهان مننه دا پروګرام څومره هم ستاسو نه کېږي د مخ په وړاندې باندې شیر کړئ چې نورو کتونکو ته هم څه فایده میلو شي راتلونکي پروګرام پورې بلال وفا اجازه تو کې چې مو صاحبادو سي په خپل دغانو کې مډیر یاد ساتي والسلام ان پاکستان زنده باد